قاری صاحب محترم وایي چې میټرک ما نه دی کړی، نو میټرک امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم نه و کړی، شافعي تھانوي رحمت الله علیه هم نه و کړی، شیخ الحدیث هم نه دی کړی. نو قاری صاحب هغې سه انجینر ډاکټران نه جوړېدل، هغې د علوم شرعیه او سپیشلیست ماهرین جوړېده، د هغې دپاره علوم عربیه علوم شرعیه ضرورت و هغې له ورتله، هغه په عربۍ پوهېده، په نحو صرف پوهېده، په قرآن حدیث پوهېده، علوم عربیه حاصل کړي وو. نو په کوم فیلډ کې چې کار کړی هغه فیلډ سبق یې ویلی. نو موږ تاسو ته وایو چې تاسو د تفسیر فیلډ ته راغلی، د هغې دپاره چې کوم علوم دي در سره نشته، او ورسره مې دا وویل چې هغه عصري دې هم نشته، دیني دې هم نشته. مسله په دې ځای کې ده چې ته ناستې کې تفسیر بیانوي او د ټولو علماو له چیلنجونه ورکوې، او د مدرسه کې د متوسطه هم فیل کړې ده، وروستو چې دی نو بیا په ثانیه کې هم زما خیال دوباره فیل شوی قلار شوی دی. نو به هر حال چې مفسر جوړېږي نو کم از کم صرف نحو او ادب لغت خو به دې زده کړي و که نه، او باقي دغه حضرات چې دي د ډاکټر انجینیر او څه بزنسمین نه جوړېدل، نو په دې بنیاد باندې هغې ته د میټرک ضرورت نه و. جزاک الله. په دې کې هیڅ شک نشته چې ما متوسطه فیل کړې ده. اوس ما ته دا پته نشته د دویم کلاس کومه لیدلی نه دی، ادنا ته تللی وم او په اول کې مې اصول سکول ما کړی نه و، لیکایي پړهیي ما ته راتله نه، ما لیکل نه شم کولی، خو ما له بیا بل چا ولیکو نو زه به په کور کې مې هغه بیا یاد دا اردو به لیکو چې ستا خط ښکلی دی که زما خط ښکلی دی، بیا به پته ولګي. خو لیکل به مې نه شو کولی، نو اکثر به مې پرچې پیل کېدای شي چې لاس وختي درله مات کړم اردو له مؤنث ته د مذکر جوړ کړم او د مذکر نه د مؤنث جوړ کړم، او د تا په ځای باندې تی او د تی په ځای باندې بل څه ولیکم، نو بیا به راپورې خاندې مې زما اردو خو داسې ده لکه د بدرمنیر اردو. رزق راغی نو په رزق کې برکت قاري صاحب پیل وجې نه لیکل ورتلل نه ولا پړاوال ورتلل. بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرینو، د 13 ویډیو کې د قاری برکت علي صاحب د دنیوي او عصري علومو نه او د دیني علومو نه د جهالت په باره کې موږ تاسو ته ثبوتونه فراهم کړي. الحمدلله د هغې په خپل هغه اقرار وکړو چې سکول ما نه دی ویلی، او د هغې ټول بدنامي په علماو راړی چې هغې حالانکې ما په خپله ستانه قدیم زمانه کې 93-94 کې حفظ سره د سکول کړی او ستا په خپله شوق نه و یا په علمایو وراړی، هغه بس جدا یو خبره ده. او د دې سره سره دا اقرار هم کوي چې ما علم پرېښی دی، مطلب علم مې نه دی ویلی. حالانکې قاري صاحب ته چې په کوم منصب وس ناسې او خلکو ته د علم تفسیر او قرآن اهل قرآن ځان ته دعوت ورکوي، د قرآن ماهر ځان ګڼې په یو سنس کې، او د مهارت دعوه دې دا ده چې د ټولو علماو محفسرین محققین محدثینو تردید کوي. نو دا یاد ساته قاري صاحب چې علوم ټول دنیا عرب او عجم دا پیژني چې علوم په 2 قسمه دي. یو علوم عربیه دي، علوم عربیه چې په هغه د قرآن د فهم او د زده کړې دپاره ضروري دي، ټوله دنیا دا مني، ځکه قرآن په عربۍ ژبه کې راغلی. قاري صاحب تا په خپله وویې چې انګریزي ما خواته څه لاډ میکال تعلیم خو نه کوم، ما ته د انګریزۍ ضرورت نه و، زه څه د فارسي بانځ وی نه وم، نو اخواته خو عالم جوړېدی او د قرآن داعي، نو د قرآن دپاره قرآن په عربۍ کې د قرآن کریم وایي انا انزلناه قرآنا عربیا، بېشک موږ دا قرآن په عربۍ ژبه کې رالیږلی. نو چې په عربۍ کې دی نو د عربۍ د زده کړې دپاره د دنیا دا قانون دی، پرېږده علما پرېږده محدثین، د ټولې دنیا دا قانون دی چې د عربۍ د زده کړې دپاره قرآن په عربۍ ژبه دی. بنیادي علوم د علوم عربیت صرف، نحو، لغت، علم ادب یعنی لټریچر، معانی، بیان، بدیع، دا بنیادي علوم د قرآن فهمۍ دپاره لازم دي. لازم کنه په قرآن باندې د هغې مفسر جوړول او غټ داعي جوړېدل دا ممکن نه دي، او چې دا علوم نه یو هغه قرآن تکیدي، نو هغه به د هغه ګمراهیانو د هغه مغالطو ښکار کېږي. علوم عربیه د قرآن دپاره قرآن په عربۍ کې دا ضروري و، دا ستاسو نشته، ځکه د مغالطو شکار یې په خپل هم دکې خورئ او نور هم په دکو کې غورځوئ. علوم شرعیه، علوم شرعیه بیا د هغې قسمونه دي، تفسیر او علم تفسیر، او دارنګه حدیث، علوم الحدیث، فقه، اصول فقه، علم العقاید. د دې خو تاسو ته هوا هم نه ده لګېدلې، ځکه خو د حدیثو مذاق وړوئ، په حدیثو پوهېږئ نه، او د دې وجې نه چې دی نو په تفسیر او علم تفسیر پوهېږئ نه، د تفسیر په اقسامو نه پوهېږئ، مفسرین کم کم په دنیا کې تېر شوي د نبي اسلام د زمانې نه واله د اوسه پورې د هغې ته معلومات نشته. نه علوم عربیه تاسو ویلي دي، نه علوم شرعیه تاسو ویلي، نه د عصري علوم د دنیا ویلي دي. حالانکې د دې دنیا دا قانون دی چې څوک
میډیکل پریکټیسز کوي نو د میډیکل کالج سرټیفیکیشن ضروري دی، د هغې نه بغیر نشي کولی. څوک انجینیرینګ نو انجینیرینګ UAT MIT وغیره سرټیفیکیشن ضروري دی. یعنی دا کیدی نشي چې یو پروفیشنل پریکټیسز کوي او د هغې څه سرټیفیکیشن د هغې د مستند ادارې نه سبق نه دی ویلي. تاسو عصري تعلیم نشته، تاسو په خپل اقرار کوئ. لیکل لوستل تاسو وایي ماله لیکل هم نه راځي، په خپل هم اقرار کړی دی او د دویمه پورې سبق ویلی. تاسو علوم عربیه نه دي ویلي، تاسو علوم شرعیه نه دي ویلي. په کوم بنیاد باندې قاري صاحب د دې وجې نه چې دی نو لار دی ټوله خطا ده او غټې غټې دکې خوري، اصول ضوابط د یو شي درته پته نشته. بیا چې تاسو څه ویلي دي د هغې ما ته پته دغه سندونه ما کتلي دي. قاري صاحب تاسو صرف حفظ کړی دی او تجوید. حفظ تاسو چې دی نو د یو قاري صاحب سره کړی او تجوید د قاري عبدالغفور صاحب سره کړی. د قرآن د الفاظو سره تعلق دی چې په هغې باندې نن سبا تاسو اکثر ردونه کوئ چې د قرآن الفاظ او ذکر او د قرآن تلاوت د هغې د اهمیت ستاسو سره اندازه نشته. نو صرف حفظ دی کړی او د حفظ تدریس دی کړی دی. په کم کم ځای کې دی کړی هغه هم درته موږ ته پته ده. ته ما د قرآن زه ماهر مدرس وم، خو د قرآن د قاعدې ناظري حفظ مدرس وي. قاري صاحب د قرآن د معانیو د ترجمو د تفسیر مدرس نه وي. اوس د دې ته لاس اچولی د هغې په بنیاد فاونډیشن ستاسو نشته. نو تاسو صرف او صرف حفظ کړی دی او تجوید، نور د هغې نه خوا هېڅ هوا درته نه ده لګېدلې. د دې وجې نه چې دی نو ټول خلک دې په دغه باندې په شړو باندې سر کړی دی، په خپل هم په شړو روان دي. نو د خدای دپاره لږ کم از کم چې تفسیر ته کېدې نو د هغې دپاره علوم شرعیه، علوم عربیه. او دا زه نه یم قاري صاحب، ټوله دنیا وایي چې یو سړی د عربۍ کتاب ګوري، یو سړی قرآن تفسیر کوي کېدي، نو کم از کم صرف، نحو، معنی، ادب، لغت، دا علوم چې ورته دی د دې ستاسو څه بنیاد نشته، څه فاونډیشن نشته. ما هم خلکو ته دا ظاهرول او د دې تاسو اقرار وکړو. جزاک الله. باقي د قاري صاحب اصل مرض څه دی او د قاري صاحب نه یو څو سوالونه نو دا په اگلی ویډیوز کې زما راشي، تاسو به واورئ. جزاکم الله خیر. د قاری برکت علي صاحب دا خبره مخې ته واضحه شوه چې د بنیاد بالکل په علومو کې نشته، نه په علوم عربیو کې شته، نه په شرعیو کې شته، نه په عصریو کې شته. السلام علیکم.